أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين، او بیشکا حضرت یونس علیہ السلام خامخاو داغی رسولانونا، داغی ټولگی د رسولانونا. اذ ابق الى الفلک المشحون، یاد که هغه وخت چې لاړلو دی هغې کشتۍ ډکې کړلې شوې تا. فساهما، پس خسنی واچولو دوی، فکان من المدحضین، پس و دا یونس علیہ السلام داغی خسنی بیلن کنا. فالتقمه الحوت وهو ملیم، پس تیر کړلو دلر مئی وهو ملیم، او دیخ پیمانا یا و دے زان لر ملامت کون کے. فلولا انہو کان من المسبحین، پس کچرتنوے دا یونس علیہ السلام د تسبیح وینکنا، دا اللہ دا پاکی بیانونکنا. للبث فی بطنه، نو خامخا دب وخت تیر کړو په خېټه د دې مئی کې. الی یوم یبعثون، تر ورځې هغې چې راپاسولی بشي دوی. فنبذناه بالعراء وهو سقیم، پس موږ وغورځولو دلره په هغې ډاک کې، په هغې فضا واسعه کې، په هغې کولاو میدان کې. وهو سقیم، په داسې حال کې چې و دې بیمار یا و دې کمزورې ضعیفه. وانبتنا علیه شجرة من یقطین، او من را زرغون کړه په ده، را ومخیجوله په ده هغه ونه د کدو. وارسلناه الى 100,000، او من لیږلی و دلرا هغې 100,000 کسانو ته، یعنی 100,000 کسانو ته. او یزیدون، یا زیاتېدل دوی، یعنی زیاد د دغې 100,000 فآمنو، پس ایمان راوړی و دوی. فمتعناهم الی حین، پس مونږ پیدا ورکړی و دوی ته تر یو وخت پورې، یا تر یو وخت معلوم پورې. فاستفتهم، پس تپوس وکړه د دوینا. الربک البنات ولهم البنون، چې آیا دی د رب ستا د پاره لورانې، ولهم البنون، او دی د دوی د پاره زامن. ام خلقنا الملائکة اناثا، یا پیدا کړي دي موږ دا فرشتې مونث. وهم شاهدون، په داسې حال کې چې دا کافران حاضر وو دیتا. الا انهم من افکهم، خبردار بیشکا دوی داغی دروغ خپلو د وجې. لیقولون، خامخا دا قول کوي، خامخا داسې خبرې کوي. ولد الله، چې زیږولی دی الله تعالی اولاد لرا. وانهم لکاذبون، او بیشک دی دوی خامخا دروغ ویونکی.
اصطفى البنات على البنين آیا غوره کړي دي الله تعالی لونا د پاسه د زامنو ما لکم کیف تحکمون سشوی دی تاسو لرا سرنگ فیصله کوي تاسو افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي ام لکم سلطان مبین یاشتد استاسو د پارا دلیل واضحا فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین پس راتلل وکی تاسو پاغی کتاب خپل سرا کچرته یی تاسو رشتونی وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا او گرزولی دوی بينه وبين الجنة پمینز دا اللہ او دا پریانو جناتو کی نسبا نسب لرا رشتداری لرا ولقد علمت الجنة او یقینا پتہ دا جناتو تا انہم لمحضرون چھ بیشک دوی بخامخا حاضر ولیکیگی سبحان اللہ عما یصفون پاکی دا اللہ لرا دا غسن چھ دوی بیانوی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چھ خالص کڑلے شوی دی یا غور کڑلے شوی دی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس بیشک تاسو او غسج تاسو عبادت کوئی ما انتم علیہ بفاتنین نئی تاسو علیہ ددغ اللہ نا بفاتنین ہچا لر اڑون کی یا ہچا لر بیلار کون کی گمراہ کون کی الا من مگر ہاغ سوک بیلاری کیگی ہاغ سوک اوڑی هو السوال الجحیم چوی ہاغا داخلی دن کے جہنم تا وما منا الا له مقام معلوم او نشت دے زمون سرا حصوک مگر دے د حق د پار یو مقام معلوم یو زی یا یو مرتبه معلومه وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ او بیشک منگا خامخا منگا یوب سب تڑن کی سب جوڑن کی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بیشک من خامخا یو من تسبیح ویون کی دا اللہ پاکی بیانون کی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ او بیشک دوی بویل لو ان عندنا ذکرا من الاولین کچرتوی زمون سرا سنصیحت سکتاب سحالات داغ اولنو خلقو دپخانو خلقو لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خوابو منگ بندگان دا اللہ خالص کرلے شوی فکفروا به پس کفر کڑے وہ دوی پدی قرآن پاک سرا فسوف یعلمون پس زرد چی دوی تب پتو لگی دا انجام دا دی کفر
ولقد سبقت کلمتنا او یقینا تیر شوی د فیصله زمونږه لعبادنا المرسلین په بار د بندگانو زمون کې چې را لېږلې شوي وو انهم لهم المنصورون چې بېشکه د دوی بخامخا امداد کولی کیږي وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ او بېشکه لخکر زمونږه خامخا به وي دوی غالب راتلونکي فتول عنهم پس مخ واړوه د دوینا حتی حین تر یو وخت پورې وابصرهم او ګور دویتا فسوف یبصرون پس زرد چې دوی به اوویني انجام خپل لره افبعذابنا یستعجلون آیا په عذاب زمون دوی تادی کوي په حق د عذاب زمون کی دوی تادی کوي تلوار کوي فاذا نزل بساحتهم پس هر کلا چې نازل شي دا عذاب بساحتهم پاغ سحن د دوی کې پاغ غولی د کورونو د دوی کې فساء صباح المنذرین پس ډیر بد دی سحر د اغیر ولې شوي خلقو وتول عنهم حتی حین او مخ واړوه د دوینا تر یو وخت پورې وابصر او ګورا فسوف یبصرون پس زرد چې دوی به اوویني انجام خپل لره سبحان ربک پاکی د رب ستا لرا رب العزت دے هغه رب د عزتونو عما یصفون پاکی د رب ستا لرا د هغې څه نه چې دوی بیانوي وسلام علی المرسلین او سلام دیوی پر رسولانو باندې والحمد لله رب العالمین او تمام تعریفنا تمام ثنا صفتنا خاص الله لردی چې رب د مخلوقات دے